پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتهم العالیہ یو واقعہ لیکلی دا چې ملګری مې لاړلو روس ته روس کې هغه علاقو ته چې کومې علاقې پاک ټیمان د روس د لاندې وي ازبکستان وغیرہ ترکمانستان قازقستان وغیرہ و چې زه کله لاړم نو جمعې لمانځه ټیم شو نو ما ورته ویل چېرې جومات نشته چې زه هلته لمونځ وکړم وایي دلته خو جوماتونه ټولو ته تالې دي ما ورته ویل خیر دا کوشش به وکړم لاړم جوماتو تاله و تپوس به وکړو چې دې چابي چا سره ده وایي دې ګاونډي سره ده هغوی ته مې وویل چې ورور د چابي راکړه چې زه لمونځ پکې وکړم ویل چابي درکوم خو خپل ځان به خپله ذمهوار یې وایي څنګه وایي دلته چې څوک هم جومات ته رادننه شي بهر والکس بس چې بیا ځان ته ورخبرېږي ادارو ول اوچت کړی وي او بلکل پته نه لګي داسې یې ورکړي وایي خیر ده چابي راکړئ وایي چابي یې راکړه ما اذان وکړو چې اذان مې شروع کړو د ماشومانو او د زنانه او د سړو یو فوج چې را ورسېده د کلي والې زنانه او سړي او ماشومان ټول په منډه راځي چې داسې چل شوی دی ما اذان چې ختم کو په لمانځه ودرېدم خلک ګیر چاپېره رانه ولاړ دي په دې انتظار دي چې اوس به پولیس راځي او دا به اوچتوي ما په آرام سره لمونځ وکړو څوک رانغلل اوس ناسې ما خلک رانه ګیر چاپېره شول په دې منځ کې یو هلک ما ته وویل چې زما چای دعوت قبول کا ما ویل چې په دې کې بس راز وي ورته مې ویل ټیک شوه چای ته در سره ځمه ما خوشحال مې ځان سره بوځوي مور او پلار هم دي ورسره خویندې وروڼه دي ورسره چې لاړلو بیټک کې کېنولم اوس دوی ټول را سره دي نو پلار یې راته ویل چې دا ماشوم حافظ قرآن دی نو ما ورته اچھا حافظ قرآن یې وایي ها ویل قرآن پاک ما سره و په بیگ کې ورکوټه بیگ و را سره قرآن مې را وباسلو دلته مې ورکړو مې له بچیا دې ځای نه وایه و دی کله قرآن ته ګوري کله ما ته ګوري کله مور او پلار ته ګوري نو ما ورته اچھا بچیا نه درځي دلته ووایه دلته ووایه یو ځای نه شو ویلی نو ما ورته چې دا څنګه حافظ قرآن دی چې دلته قرآن مجید قرآن حمید په ناظرې نه ورځي نو پلار راته ویل چې دلته داسې پابندي ده چا سره قرآن پاک یوه پاڼه ګیر شي که نه د هغه جرم سزا پانسۍ او مرګ دی مونږ قرآن مجید ګرځولی نه شو ځان سره قتل کوي مو وایي بیا دی حافظ قرآن څنګه دی وایي تپوس ترې نه وکړه که نو قرآن بغیره وایي قرآن ما ځان ته ونیوی او ما یو آیت ورته ولوستلو ماشاءالله خو په ښکلي انداز باندې فر لګیا شو قرآن یې راته ویله بیا بل ځای امتحان بل ځای مې امتحان بار بار واخیستو او هر ځای کې قرآن پاک صحیح راته تیر کړلو نو د ما عزیزانو ما ورته ویل چې تاسو دا قرآن څنګه زده کړو بیا وایي زمونږ حافظان قاریان صاحبان هغه د سردې او د ګرما سردې چې کوم خربوزې نه وي د دې خربوزې یا د نورو فصلونو کله وختونه خصوصي راځي بیا ځمکې په ټیکه باندې واخلي بیا چې په ټیکې باندې واخلي بیا زمونږ د ماشومان په مزدوري باندې اعلان وکړي څوک مزدوري ته ماته راځئ بیا په ظاهره باندې مونږ دا ماشومان دته مزدوري په طور باندې ورکو مزدوري ورسره کوي او بیا دی څه کوي مزدوري نه وي اصل مقصد بل وي قرآن ور یادې کول وي بیا ماشومان یې کېنولي یو ماشوم بل ماشوم هغه هر یو ماشوم خپل ځان ته کار کوي محنت کوي استاد ورشي بیا یو آیت په یادې کړي بیا تیر شي بل خواته په ظاهره باندې د زده کړه ورکوي که نیمه نه څوک سرکاري کس راشي وایي دا ماشومان څه کوي دا ګوره زده کړه ورته کومه نو هر ماشوم ته ورځي او یو آیت به زده کوي چې هغه آیت زده کړي بل ته لاړ شي بل باندې زده کړي بل باندې او په دې طریقې سره هغه ماشوم باندې مونږ قرآن پاک یادې کړي او بعضې حافظان درځیتوب دکان یې وباسلی او هغه بیا وایي چې زه مزیدار یو ټریننګ هغه مې آفیس مې وباسلی دی ټریننګ سکول مې وباسلی دی که څوک خپلو بچو ته سکول هغه ورزده کړي د درځیتوب ورزده کوي نو ما خواته دی راځي څه درځیتوب زده کول وي
اصل مقصد قرآن پاک ورزه کول وی بیا یو شاګرد سره ناسي بچیا داسې کپڑا با کاټ کاوه چې خلق وی او چې خلق نه قرآن مجید فرقان حمید بیا یو آیات ورته ځکي په دې طریقې سره مون قرآن مجید فرقان حمید خپل بچو باندې ویلې ده نو الله تعالی جل جلاله امن والو د دې کلام حفاظت کوونکی دی که څوک ډیر هم ولګي او د قرآن مجید فرقان حمید مقابله کوي نشي کولای اللہ پاک یہ حفاظت ذمہواری اخیشتے دا اور اللہ تبارک و تعالی یہ پدا سے انداز باندھی حفاظت کوي نو دے ما عزیزانو قرآن سره مینه وکړئ